السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول به ښه وله مخلره. محترمو د کوم د مناظرې ولا د لانجه او د واقعه چې کومه تېره شوه د مناظر اسلام شیخ عبدالخالق فاتح آغا صاحب مبارک او د شیخ رحیم الله صاحب محترم په درمیان کې نو محترمو پهله نمبر خبره خو به دا وکړم چې مو کله هم ګوره داسې ویډیوګانې نه دي کړي او نه داسې ویډیوګانې جوړون خوښوم، خو صرف دومره خبره ده چې د حق ملګرتیا به کوو که په هر حالت کې وي نو بیا داسې ویډیوګانې جوړون زه خوښوم چې د حق ملګرتیا وي پکې. محترمو تاسو به لیدلي وي چې کله د لانجه تېره شوه نو شیخ رحیم الله صاحب محترم یو کلیپ وکړه چې لاړ او په کلیپ کې دا ووي چې دوی مو سره تعین د مناظر نه ده کړی آی نه کول او سره دا خبره یې وکړه چې موله د ټیم هم پته نه وه او دوی 11 بجې ورې رسېدلي وو، مطلب موله پته نه وی ټیم. نو محترمو په شیخ رحیم الله صاحب محترم د مو ډېره غټه عقیده وه او مو سره ډېر عقیدت و او موله خوښ و، خو لیکن چې کله مو وکتلو چې دومره لوی عالم دومره غټ شیخ الحدیث محترم داسې کلیپ وکړله چې په هغې کې سراسر دروغ او غلط بیاني کړې ده، نو بیا هغې په سبب چې مو وکتلو نو ډېر خلک داسې وو چې هغه مبارک تیله هم ور روان و، الټی مبارکې ورکولې او د هغو د عوامو خواصو د خوښو ملانو طرف نه پوسټونه کېدلو چې مو وګټله او زنده باد او پلانکې ډینګری او سیفیانو له تیښته مبارکه. نو کله چې مو داسې پوسټونه وکتلو مو بیا هم ګوره نه کول داسې ویډیو مې نه کوله، خو چې کله مې وکتو چې د هغو سنجیده خلک د هغو علما هم غلط پوسټونه کوي غلط بیاني کوي او دې په ذریعې سروې چونکې عوامو کې خامخا دروغ خور شي هم دا سوچ جوړ شي چې کیدای شي د سیفیانو رښتیا تېښته کړې وي، نو زه مجبور شوم چې حق تاسو له واضح کم او چې کوم حقیقت ته هغه زه تاسو له وښیم چې ګوره دو طرف نه انتهایي دروغ ویلی شو، انتهایي دروغ ویلی شولو. تاسو به څو ګورو د په بیان کې ویلي دي، په کلیپ کې ویلي دي چې مو سره تعین د مناظر نه شوی، ویډیو به درته وښیم چې د نمایندګان دي باقاعده په کاغذ سره تعین د مناظر شوی ده. او دویمه خبره دا وي چې د مو سره ټیم نه ده مقرر شوی او ټیم موله پته نه وه، نو ابن زه تاسو له اوس ویډیو مو به ټولې خبرې ثبوت او دلیل سره وي، ویډیو به زه تاسو له وښیم چې باقاعده د نمایندګانو سره د چې کوم تنانو لګلي وو 11 بجې ټیم سره مقرر و، لیکن دا بیا هم یی چې هلکه مو سره ټیم نه مقرر شوی. نو دواړه ویډیوګانې به زه د خپل کلیپ سره ټچ کړم، تاسو په خپله باندې وګورو، بیا یوه فیصله وکړو چې تېښته چا وکړله. الحمدلله سیفیان مبارکان هغه د تېښتې خلک نه دي، اصلي احناف دي، اهل سنت دي، څرنګې به تښتي دلایلو نه ډک دي. نو انشاءالله زه تاسو له اوس د کلیپونه هغه سره ټچ کوم، تاسو به په خپله باندې وګورو او حق به درته واضح شي، په خپله باندې بیا یوه فیصله وکړو. ښه محترمو دغه کلیپ اول واورو چې په دې کې چې مو سره تعین د مناظر نه کول، حالانکې د سیټ کې تن چې سره کوم نسته د نماینده ده د سره تعین د مناظر باقاعده په کاغذ باندې شوی ده. انشاءالله چې دا کلیپ اول واورو د شیخ رحیم الله صاحب وله چې څومره دروغ وي، بیا مخکې نه د اندغ د سیټ کې مناظر چې سره کوم ناسته نماینده بیا د خپله هغه کاغذ چې ده پړوي هم واورو چې په هغې کې تعین د مناظر بالکل شوی ده، لهذا د دروغ به اوس په تاسو څرګند شي. ګورو ته نن ماجرا دا وه چې نن یې تعین د مناظر نه کولو د ځان سره ایاز پاچا مناظره کې ټاکلی و، یو عبدالخالق فاتح او دویم ایاز پاچا، ما دواړه منلي وو چې دواړه دې راشي، خو تعین د مناظر وکړه چې مناظر به څوک او معاون به څوک، نو تعین د مناظر او د معاون یې نه کولو، مطلب دا چې عبدالخالق فاتح هغه تېښته کوله. مناظر په دې کې ثاني به شیخ مولوي عبدالخالق آغا فاتح صاحب وي او دغه رنګ سره معاون چې کوم دی شیخ مولوي سید ایاز علی شاه باچا او طالب علم همدرد الکوثري. نو تاسو په خپله باندې واورېدلو چې تعین د مناظر هم ورسره شوی و چې شیخ عبدالخالق صاحب به وي او د معاون مقرروالی هم ورسره شوی و چې هغه به مناظر اسلام سید ایاز علی شاه صاحب مبارک وي. د دې باوجود هم د ویلي چې هلکه ما سره تعین د مناظر نه ده شوی، دا خو یو دروغ شو، د سره نوټ کو، بیا تاسو خپله فیصله وکړو چې تېښته چا وکړه، دا یو دروغ شو. محترمو اوس دا دوان ځای تاسو وګورو چې شیخ صاحب محترم څومره سپین دروغ یي په کولا ورځې باندې،
چې مول په یو خدای په دغه ځای کې غلطي په یو طرف چې دو پوسټر چپ کړی چې 19 بجې به مناظره وي پوه شوې او په بل طرف چې مولا د ټیم پته نه وه نو څرنګې ته په یو طرف چې 19 بجې به مناظره وي دو ویلیو په بل طرف چې مولا د ټیم پته نه وه دا ځای واورو انشاءالله چې هغه ویډیو به هم زه اوس تاسو له وښیم چې باقاعده د دې نمایندګانو سره مو ټیم مقرر کړی و چې 19 بجې به وي هغه ویډیو به هم تاسو ګورئ اول دا دروغ لږ واورو وای چې یو ویډیو به تاسو وکړئ یو به موږ وکړو چې مناظره ونه شوه لیکن چې کله زما نمایندګان مدرسې ته را رسېده دوی به پوسټر چاپ کړی وه چې سبا 11 بجې مناظره ده زه هم داسې ځای لیکلی و چې ما ته خو معلوم نه و ټیم هم ما ته معلوم نه و نو دغه سیفیانو بریالویانو د ځان نه د مناظرې ټیم هم مقرر کړی و د ځان نه وخت هم 11 بجې مقررې کړې وې د ها محترم اوس دغه تاسو ګورئ د نمایندګان ناستې دي مناظر صاحب هم سره ناسته ګوره چې 19 بجې ټیم دو مقرر کی 11 بجو نه ته اوله نه وایي تاسو په خپله باندې د ثبوت وګورئ دې نه پس تاسو په خپله فیصله وکړو چې تېښته چا وکړه او ګټه چا وکړله نو انشاءالله العزیز دغو ثبوتونو نه پس هر چا لره انشاءالله چې واضحه به وي چې الحمدلله سیفیانو میدان ګټلی ده نو دا به هر چا له اوس واضحه شي د هغې من ثبوت دیر کړی دې ثبوت هم وګوره چې 19 بجې مقرره وي هغې باوجودا شخص محترم یی چې نه مال یې ټیم پته نه وه او دوی ځان نه ټیم مقرر کړی و دا تاسو وګورو په خپله باندې دا اوس مناظره خو داسې ختموي چې ګوره زه د بلوچستان نه راغلی یم یوه هفته مې سبقان راته قضا کړي دي تاسو دلته ناست یاست ځان مې وکړئ یوه شرط نه باسې ویره بل شرط نه باسې ویره بل شرط نه دا دغه 11 بجې به دې اوس یې لیکلي مو دي وختي خبر خلاص تاسې منو ګوره چې د ډوډۍ داسې چې 11 بجې به بحث شروع کېږي تر څو چې بحث څلور ګنټې پوره شي بیا هغې نه بعد لمونځ بس د امام صاحب کلک مذهب یې پر 3 بجې لمونځ الحمدلله تاسو په خپله ولیدلو چې همداوې سره نمایندګانو هم ومنله چې بالکل 11 بجو نه به شروع کوو نو شیخ صاحب رحیم الله صاحب محترم سره مو ډېر عقیدت و موږ ډېر محترم و اوس هم ته زه په زړه کې احترام لرم خو لیکن په دغې معاملې کې بالکل په غلطه ده او 100% دروغ وي او تاسو په خپله د ثبوتونه ولیدلو چې ګوره نمایندګان یې اجازه صحیح شو 11 بجې به وي نو چې نمایندګانو یې 11 بجې ومنلې هغه څرنګه چې موله پته نشته ده بس نو دا واضح دلالت په دې باندې کوي چې الحمدلله سیفیانو ګټه وکړله زه په هغه چا باندې حیران یم چې هغه اورې شیخ رحیم الله صاحب محترم له مبارکۍ له ورسي نو زین چې دا به کافي وي د ویډیو انشاءالله السلام علیکم ورحمت الله